د اتحاد المدارس تحصیل مندن د سوري لاندې په مدرسه صدیقیه للبنین کوګه کې د مدرسو د استادان د فرد او تربیتی ورکشاپ تابع شوی و. په تربیتی ورکشاپ کې مولانا مفتی فدا محمد، مولانا مفتی گلزار، مولانا عبدالحکیم، مولانا فضل حکیم، مولانا نور الامین، د اتحاد المدارس تحصیل مندن صدر مولانا مجیب الرحمن حقانی، جنرل سیکرٹری مولانا انعام الحق، سیکرٹری اطلاعات کاری محمد طاهر، فینانس سیکرٹری کاری رشید گل او سرپرست اعلی مولانا سرفراز گل نه علاوه مولانا زین الابرار او د مدارس استادانو ګډون کړي وو. په تربیتی ورکشاپ کې راغلي میلمنو د مدرسو استادانو ته تربیتی سیشن واغستو او ورته د ماشومانو په هډ ډول د تربیت طریقې وښودې. میډیا سره د خبرو په وخت صدر اتحاد المدارس مولانا مجیب الرحمن حقانی، مولانا زین الابرار او مولانا رشید گل وی چې اتحاد المدارس تنظیم د وخت ضرورت وو. وایي چې موږ ټولو مدارسو په مشاورت خپل تنظیم جوړ کړي چې دا تنظیم به د مدرسو د مسایلو د حل لپاره ګامونه پورته کوي. هغوی وایي چې په تحصیل مندن کې 40 مدرسې رجسټرډ دي او دا تنظیم موږ د نن نه 3 کاله مخکې جوړ کړي. هغوی وایي چې ټول مدارس په یو پیج دي او زموږ عوامو ته هم خواست دی چې د مدارسو سره خپل تعاون جاري وساتي. مشرانو وایي چې موږ هر کال د استادانو د تربیت لپاره داسې سیشن منعقد کوو چې پکې د استادانو تربیت کیږي او بیا هغوی د ماشومانو تربیت کوي. د ټول ناول نه خبردار چې تاسو را تنظیم کله جوړ شي. تقریبا زموږ د تنظیم اندازه درې کال اندازه سره پاسه یا سکم وشو او دا په هغه وخت کې چې کله د کرونا حالات را سکول هم بند شول، مدارس هم بند شول، په هغه ټیم کې ملګرو دا سوچ وکړو چې آیا سکول کې خو زموږ ماشومان خراب شول او ماشومان لوفران کېږي او بیکاره کېږي او مدرسې ته هم ماشوم نه راځي، سکول ته هم نه راځي. نو موږ یو داسې سوچ پکار دی چې زموږ د ماشوم مدرسې ته راځي، موږ په دې کې مدرسه کې دلته ایسو فیس چې څومره د قانون پاسداري ده هغه ټول ادا کو. د هغې سره موږ دلته د سکول کتابونه مهیا کو، د مدرسې قرآن هم مهیا کو، زیټ لرې لرې کینو چې دغه خطره پکې هم د کرونا نه وي او دی د ماشومان دا ټیم هم قیمتي شي. او د دغې دپاره یو بنیاد دغه دویم بنیاد دا چې دې کې اکثر خلک وي د پلانکې مدرسه پلانکې والا ده، پلانکې ډینګلي والا ده. نو موږ ورته وایو چې زموږ قرآن یو دی، زموږ دین یو دی، زموږ مسلک یو دی، زموږ نبي یو دی، موږ علما هم یو. د قوم ولې په موږ کې تفریقه پیدا کړې ده چې دا جدا جدا. موږ وایو چې زموږ د ټولو وحدت چې کوم زموږ هغه اجتماعي مسلې دي د قرآن حدیث پیغمبر الله دا زموږ یو دی. په دغه کې باندې زموږ علما کرام هم دا یو کمیټي جوړه کړله چې زموږ اتحاد مدارس دا تنظیم به وي. بل اکثر کسان دغه والا سپیشل برانچ والا یا آرمی والا یا نور داسې کسان یا پولیس د هغې ته اکثر د مدرسو د ډیټا د برې نه ضرورت شي غوښتل شروع کړي چې هرې مدرسې ته ځي. زموږ ملګري اکثر د دې نه ناواقف وي، نو هغې ته هغه حالاتو ته هم خراب شي، داسې لوکوټې مطلب کلاس هم بګړاو شي. نو موږ دا یو دغه عزم را پورته کړو چې لکه مطلب چاته هم د مدرسو د ډیټا یا د مدرسو د یو څیز ضرورت کېږي، نو هغه به هرې مدرسې ته نه ځي، بس د تنظیم سره به ډایرکټ خپله رابطه کړي او د تنظیم سره تمام تحصیل مندن ډیټا د دې استادان مدرسې هر څه پراتی دا به هغې ته مهیا کړي. نو هغې ته ادارو ته هم اساني وي، مدارسو ته هم اساني وي او د ټول نه اهم مقصد دا دی چې زموږ په مابین کې وحدت وي، زموږ په مابین کې اجتماعیت وي، زموږ په مابین کې یووالی وي. د تنظیم خاص مقصد دغه دی چې موږ تمام علما کرام تمام مدرسې دا یو او انشاءالله یو به همیشه دپاره دا اوسیږو. اصل دا راته مو وایي تاسو وایي چې په تحصیل مندن کې 40 مدرسې چې دي هغه رجسټر دي، نو تاسو د دې د کورس د یووالي لپاره هم دا تنظیم کار کوي چې ټول یو کورس پړه. الحمدلله زموږ خو د کورس متعلق دا دی چې زموږ په مدرسو کې یا د حفظ پړاویږي یا ناظره پړاویږي یا پای کتابونه پړاویږي. نو زموږ دغه رنګ چې کوم د وفاق المدارس سره کوم وابسته مدرسې دي زیات تر تقریبا موږ سره د وفاق المدارس مدرسې دي، نو د هغې ټولو خو نصاب الریډي یو دی. کوم چې زموږ د دې نه علاوه د ناظرې د حفظ مسله ده ناغه هم تقریبا زموږ اتحاد د رابطه المدارس ته وفاق المدارس ته یا بلی دغه یو قرآن دی په یو او دغه د ټریننګ دپاره د درس ته تجربې دپاره موږ نن دا ورکشاپ یې چې موږ به د دې درس څنګه کوو. نو دغه لپاره مشران علما راغلي دغه یو دی. هر چې بورډونه دي رابطه المدارس خپل یو نصاب مقرر کړل، اتحاد د وفاق المدارس خپل او دا په خپل منځله یو لوی بورډونه دي، نو د هغې خپل نصاب په خپل ځای باندې ټیک دی. نور د قاعدې د ناظرې زموږ نصاب یو دی الحمدلله. د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې انشاءالله زموږ
زمونږ دا تنظیم زمونږ دا مدارس دا د حکومت لپاره چې دینه مثال د ریټ کې هډې د هر ټیم ان شاء الله د حکومت چې څه قسمه هغه راځي نه هغه قانون راځي یا څه مسله راځي مونږ باغې سره ولاړ یو مونږ به هغه فالو کوو او مونږ ته هم دا ریکویسټ درخواست کوو چې دا مطلب یو مهذبه یو باشعوره هغه خلک ته د مدرسو کې د نوځيږي چې دوی مونږ سره خپل مینه محبت هغه خپل شفقت دا چې دوی مونږ سره ملګري کړي یو ځای کړي او د دې دپاره چې دغه رنګ ورکړي چې دا د کوم یو مضبوط خلک دی دا د کوم باشعوره خلک دی دا د کوم مهذب خلک دی او دغه یو ټکي چې دوی کوم استعمالي چې کوم ځای کې مطلب داسې یو ځای راشي چې ګیري والي ویني یا نور څه دهشتګرد لیبل میبل لګي مونږ ورته چې دا پر امن خلک دی دا یو خلک دی ان شاء الله دې کې هیڅ قسمه داسې خبره نشته دی او دغه نوم دې هم زمونږ نه پورته شي او دغه رنګ یې مونږ سره دې خپل مرسته ملګري کې مونږ خپله مرسته ان شاء الله دې سره ملګري کوو. زمونږ د اتحاد مدارس دینیه د تحصیل مندړ په سطح باندې د نن نه 2-3 کاله مخکې په وجود کې راغلی دی او دا د مدارسو د دینی مدارسو د علماء کرامو د محتممینو د ناظمینو دا تنظیم چې دی دا د مدارسو د خیر ښېګړې او د مخې ته د ترقۍ دپاره وجود کې راغلی دی. د دې نه مخکې د مدارسو په منځ کې څه رابطه نه وه د یو بل سره څه دغه نه و د دې تنظیم په وجه باندې زموږ ټول د تحصیل مندړ مدارس چې د یو بل سره مونږ کینو او د هغې په وجه باندې زموږ مسایل هغه حل کېږي. داسې هم د دې مدارسو په حوالې سره د حکومتي څه خبرې راځي د AC صاحب سره د DC صاحب سره د حکومتي واکدارانو سره هغه هم د دې تنظیم په وجه باندې الله پاک حل کوي. د اتفاق او اتحاد یو ډېره ښکلې مظاهره ده او انشاءالله تعالی زموږ دا تنظیم دا پرې 2-3 کاله کې یو ډېره لویه ترقي وکړله. زموږ په دې تحصیل مندړ کې دا اوس چې کوم دی نو 40 پورې رجسټر مدارس د حکومت سره یا زموږ د وفاق المدارس سره یا د رابطة المدارس سره هغه رجسټر دي نو دا یو ډېر ښه پروګرام دی چې دا په وجود کې راغلی دی او د دې مقصد هم دا دی چې زموږ علماء کرام دا یو شي نو امت به هم یو شي او موږ علماء کرام په دې کې ډېر ښکلې هغه کردار ادا کوي. دا نن چې کوم پروګرام دی دا د علماء کرامو د مدارسو د دیني مدارسو د اساتذه کرامو تدریب دپاره دی ورکشاپ دی ټریننګ ورکشاپ دی چې مدرس به خپلو ماشومانو ته طالبانو ته څنګه سبق ښیي او هغوی به څنګه چې کوم دی نو د امت دپاره تیاري نو دا هغه نن ورکشاپ دی. موږ غټ علماء کرام دا کوړي د جامعې نه او دا شان چې کوم دی نو د مردانو د پېښور د غټو مدرسو نه زموږ شیخان راغلي دي انشاءالله تعالی هغه به زموږ د مدرسینو ته ټریننګ ورکوي تربیت به ورکوي او دا یو ډېر ښکلی پروګرام دی. زما عوامو ته هم دا اپیل دی چې موږ سره په دې کار خیر کې موږ سره امداد وکړي زموږ د مدرسې سره تعاون وساتي. مدرسې علماء کرام دا یو شوي دي او په دې خبره باندې پوه شوي دي چې موږ یو نو انشاءالله تعالی امت په یو وي نو موږ خپله مظاهره وکړله عوام دې موږ سره په دې کې تعاون او امداد وکړي. ډېره مهرباني. دا پروګرام دې لپاره دی چې زمونږ د تمام مدرسو یو اتفاق اتحادي مثال نن سبا د هر یو سیز او د هر یو د یو خپله کمیټي وي مونږ به دغه نیت باندې د خپله کمیټي او د خپل دغه جوړ کړی چې زمونږ د تمام مدرسو اتفاق اتحادي د تمام علماء کرام د تمام مدرسو منتظمین مدرسین غوښتي دي او دې ته علماء کرام به انشاءالله تعالی د خپل بیاناتو د وکړي چې موږ مدرسه به څنګه چلو کلاس به څنګه چلو مدرس ته محترم به څنګه سره وخت وایو به سره وخت تېري دا منتظم او محترم به څنګه وخت تېري دا شانتې دي به د مدرس به د طالب علم سره څنګه رویه ساتي څنګه به د طالب علم چلي په دغه نیت باندې موږ د اتحاد المدارس په نوم باندې موږ یو تنظیم جوړ کړی دی.